دې نورانی بابرکت جلسه د خپل ناظم په اجازت معززو یو طرف ته د یو نوجوان د خانه آبادۍ د خوشحالۍ سره د جلسې تعلق او وابستګي ده او بل اړخ ته د قرآن عظیم شان د ختمونو دا یوه عظیمه خوشحالي هم ورسره معیو ملګرې شوې ده. زه د رحمت عالم سید العرب والعجم دا د پاک خصوصیات چې د نکاح په بابت کې لري او دارنګې د عامو عبادو انسانیت نه د ده مبارک دا نوراني او ښایسته چهره په هر اړخ سره څه امتیازات او خصوصیات لري مختصرو خبرو کې عرض کول غواړم او دا صرف د دې په خاطر باندې چې یقیناً چې زه کله د چا ملا وي که ملا نه وي بیان کننده وي د هغه نه دا واورم چې نبي علیه السلام مونږ غوندې دی نو زه ډېر زیات خفه شم چې د قایل د دې خبرې مقصد څه شی دی. چا خو دې نه انکار نه دی کړی چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ګینې بشر نه دی یا ګینې د مور او د پلار نه پیدا نه دی یا د آدم علیه السلام په اولاد کې نه دی. دا خو یو عظیم حقیقت د ده مبارک د بشریت نه که څوک منکر شي نو کافر بشي د نصوصو قرآنیو نه به انکار راشي. بیا بار بار د دې خبرې څه ضرورت دی چې ما غوندې دی او ما غوندې دی او ما غوندې دی. نو که مونږ د رحمت للعالمین کردار وګورو ستا کردار وګورو ډېر فرق لري. که د هغه مبارک سیرت وګورو ستا سیرت وګورو ډېر فرق لري. که د هغه پیدایش واقعه مد نظر کو ستا پیدایش ته وګورم ډېر فرق لري. که د هغه د قدم نه نیولې تر سر مبارک پورې که هغه زلفې او د هغې شان او کمال د احادیثو په نصوصو کې مطالعه کړو نو هم تا سره ډېر فرق لري. که د هغه د خوشبوی او مبارکه خوله د احادیثو ضمن کې ولولو هم ستا د دې ناولې خولې سره ورته وایه ډېر فرق لري. که د هغه د سترګو کمال که د هغه د غوږونو مبارکو کمال که د هغه د زبان کمال که د هغه د قدم کمال که د هغه د لاس طاقت او گرفت هر اړخ موږ انداز کو ستا د انداز سره ډېر لوی فرق لري. بیا نو د دې خبرې به کومه معنا او مقصد پاتې شي چې ما غوندې دی. معززو رحمت عالم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع بی بی آمنه مور بی بی د رحمت عالم صلی الله علیه وسلم هغه مور بی بی رضی الله عنها حکایت کوي چې کله دی پیدا شو. عام ماشومان چې پیدا کېږي مرغانو ته پته ده په مختلف انداز باندې وي، لیکن کله چې رحمت عالم پیدا کېږي خر ساجدا الہ العالمین ته د سجدې په حال باندې پریوځي او دا تندی لګوي ورته. کوم ماشوم دی چې هغه پیدا کېږي الہ ته سجده لګوي دا د هغه د پیدایش خصوصیت او چې کله پیدا کېږي نو ګوته د شهادت داسې اوچتوي دا داسې خوځوي او د هغې نه بعد څه وایي الحمدلله حمدا کثیرا الله اکبر کبیرا الله ډېر لوی دی په لویۍ سره والحمدلله کثیرا او الہ العالمین لره ډېره لویه ثنا ده. دا یې د پیدایش د موقع چې څنګه پیدا کېږي دا یې حالت دی او دا مبارک الفاظ په زبان باندې راځي. هغه ملا صاحب چې درته وایي ما غوندې دی وایي ته دې د مور بیبي نه لږ پوښتنه وکړه چې پیدا شوې په کوم حال باندې تا هم سجده لګولې وه ستا په زبان هم دا راغلي و چې الله اکبر کبیره والحمدلله کثیره. هغه څوک چې دنیا ته قدم ښکاره کوي سوونه نه بلکې 1000 کیلومتره وړاندې
په فارس کې د کسرای فارس په برجو باندې هغه زلزل راځي چې هغه 14 نسکور پریوزي. ستا په پیدایش کې ستا کور کې ټي وي پروت و، هغه هم چېرته انوارۍ نه راغورځېدلي وو. او د پیدایش په موقع چې کله رحمت للعالمین پیدا کېږي، روی زمین کې چې څومره د دنیا سلاطین او بادشاهانو تمام ګونګیانو تر ماښام پورې د ټولې دنیا یو بادشاه خبرې نشوي کولی ګونګیانو، او د ټولې دنیا د سلاطینو تختونه نسکور پراته وو. ماښام هغې حیران وو چې دا څه چل شوی دی، تخت نسکور دی، خبرې نه کېږي. ولې رحمت للعالمین دنیا ته ښکاره شوی او مبارک د مور نه پیدا په یو روایت سره مختون او سنت شوی وي. او بیا د هغې نه بعد تاسو د علماو نه د هغه د کردار هغه د قدم قدم پړاو پړاو اورېدلي دي چې د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها کله کله دې مبارک په هغه برکتي اوښه باندې کېنولی کېږي او هغې دا قافله روانېږي، هغه کمزوري اوښه کې دومره طاقت پیدا کېږي چې د ټولو اوښانو نه مخکې روانه ده. او بیا چې کوم ځای کې هغه کال د قادسالیو ګیاګانې نه وي، خو چې کوم ځای د حلیمه سعدیه رضی الله عنها ګډان سریږي یا یو خان سریږي، هغه ځای کې چمن او شنې ګیاګانې دي. او چې کوم ځای کې د دې مبارک چې دا کم کور کې دی سینر وي او کم کور کې د ماشومتوب دی، د هغې چې کوم ځای ګډان سریږي هغلته چمن او شنه ګیا او نورو خلکو په ځایونو کې وچه هغې ته ګیا نه میلاویږي. هغوی به بیا همیشه خپلو بچو ته ویل چې خپل ګډان بوځئ نو د حلیمه سعدیې د ماشومانو سره ګډان سره وئ. سلسله د مبارک روانه وه. که د بعثت انداز ته وګورئ، که د مبارک د ذات کمال ته وګورئ، ذات مبارکې که د سر مبارک نه تاسو شروع کوئ، هغه زلف مبارکې هغه ملا صاحب چې وایي ما غونده دی، هغه ته داسې ووایه ورکه قسم ورته چې ستا زلفې په ډیران هم څوک پرېږدي، پېښور کې خو بلکل نه پرېږدي. دلته خو چا موږ کور مخکې ته واچو دا ویښتان جنګ در سره کې مړه دا ګندې مونږ ته راوړې. او رحمت للعالمین کله چې سر مبارک خی په حجة الوداع کې 1,40,000 کم او زیات صحابه موجود دي ښه، او صحابي مبارک ته د خپلې زلفې داسې لاس کې ورکوي او ورته وایي چې دا د ښی اړخ په تمامو صحابه باندې یو یا دو تقسیم کا. حدیث د چا دی؟ د بخاري شریف دی. بخاري هسې زوتی و بخاري مني نه. او بیا یې دا نورې د چپ اړخ زلفې راواخېستې او هغه صحابي ته یې ورکړې او ورته وایي چې د چپ اړخ په صحابو باندې دا یو دو تقسیم کا. او هغه زلفې چې بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په ټوپۍ کې تعویض کړې، نو بیا په یو غزوه کې په 10 کسانو باندې د 4 لاکه فوجیانو مقابلې ته وځي، او دوی په 10 کسانو کې یو زخمی پیدا کېږي او 9 روغ رمټ، او په کافرانو 4 لاکه کسانو کې 15,000 کسان مرداریږي، هغه پکې وژني. او چې چاته تپوس وکړي چې دا کمال د څه شي دی، نو مبارک فرمایي زما په دې ټوپۍ کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زلفې تاوی شوي. او د مبارک کلک تاسو راکوش شوی دی سترګو مبارکو ته دا وی ما غوندې دی. مبارک مسجد نبوي کې پیغمبر د مسجد نبوي تشریف لري او صحابه کرامو ته فرمایي دا مخامخ دیوال چې درته د مسجد نبوي ښکارېږي، په دې دیوال کې راته جنت ښکاره شو، جنت راته پکې منظر شو. مدینې منورې د منبر نه جنت ګوري، او بیا په جنت کې د انګورو غونچې دي، مبارک داسې ټیټېږي بیا اوچتېږي. چا ورته وویل تاسو ګویه کې څه شی راخېسته؟ یا دې دیوال کې جنت راته ښکاره شه، او ما هغلته د انګورو یو غونچه راشلوله، ما وی دا د خپلو صحابه کرامو ته وړم. سوچ کوه د مدینې منورې نه د رحمت للعالمین لاس جنت ته رسي او د جنت د انګورو غونچه شلولی شي. ښه ملا صاحب ته ته خوب کې هم کله ورغلی ورته هغه په ویښه ګوري. او د مبارکو هغه قدمونو طاقت دا و چې کله د تبوک میدانو یو ورځ سهار کې د انور رڼا کمزوري و،
چې عرض وکړو دا رڼا کمزوري د جبرائیل علیه السلام راغی وی دومره فرشتي راغلي دي چې د هغې د وزر او د جړک د وجې نه د نور رڼا کې فرق دی. وی دا څه شي ته راغلي؟ وی دا مدینه منوره کې ستا یو صحابي وفات شوي د هغه جنازې ته راغلي 900 کیلومتره لرې د مدینې منورې نه د تبوک په میدان کې و. په زړه کې دا ارمان راغی کاشکې زه مدینه منوره کې وي چې دا جنازه ما کړې وي. وی دې صحابي کې څه کمال و څه خوبایي وه؟ وی ده به د قل هو شریف تلاوت ډېر زیات کول. او چې کله وفات شي اله العالمین فرشتو ته امر وکړه چې جنازې ته یې لاړ شي. اله العالمین د محبوب دې قدمونو کې دا طاقت اچوي او دا ځمکه ورته راغونډېږي په 2-3 قدمو کې 900 کیلومتره فاصله قطع کېږي او جنازې ته رارسېږي. او چې کله یې جنازه وکړه او جنازې نه فارغه شه نو بیا بېرته د سترګو رب کې په 2-3 قدمه کې د تبوک میدان ته رسېږي. علامه قرطبي رحمت الله علیه د سوره اخلاص په فضایلو کې دا واقعه ذکر کوي چې نبی کرم صلی الله علیه وسلم د تبوک نه مدینې منورې ته جنازې ته راغلو. او که ته وایې دا نشي کېدي او دا زما عقل نه مني نو ستا عقل خو د شریعت بیا مخالف دی که نه. دا خو د هغه معجزه وه. معجزه کې مؤثر حقیقي اله العالمین وي. خدای تعالی پکې دا طاقت واچو. نو زه ته ووایه چې ستا قدم کې څومره زور دی که نه. هغه مبارک قدمونه چې د معراج په شپه باندې دا سفر تر بیت المقدس او بیا د هغې نه یو اسمان او بل اسمان دا څومره فاصلې قطع کېږي او هغه ټول سفر قطع کېږي او واپس بیا مکې معظمې ته راځي. په روایت شاذو کې دا هم راځي چې کم دروازې نه وتې وو زنځیر چې څنګ خوځېده نو د مکه شان ټالۍ والې دا سفر شوی. دی وایي ما غوندې دي. نو زه اوس حیران یم چې دا کوم ځای ستا غوندې او د مبارک هغه برکتي او خوله خوږه خوله چې د یو صحابي مبارک د لور واده راغی یا رسول الله ما ته چنده وکئ چې زه د لور هغه خوشبویانې پرې واخلمه. نو رحمت عالمو ته فرمایي چندې مه کوه داسې وکړه چې سحر کې وختي راشه زما دروازه وټکوه. هغه چې سحر کې راغی یو بوتل ځان سره راوړه. نبي کرم صلی الله علیه وسلم ورته دا خپل ولی مبارک لوس کړ. وی دا خوله په دې بوتل کې واچوه کور ته یوسه چې د لور د واده ټیم او شپه دې راشي دا بوتل سر کولو که په لور د یو ساس کې واچوه عطر و مشکو ته به ستا څه ضرورت نه پیدا کېږي. هغه صحابي راځي سحر کې او هغه د عطر د خولو مبارک هغه بوتل وړي. کله چې هغه کور کې د دې بوتل سر کولاویږي علامه ابن کثیر په شمائل الرسول کې دا حدیث ذکر کوي وی د دې تمام کور نه ډېرې ښایسته ښایسته خوشبویانې روانې شوې. وسمي هذا البیت ببیت العطارین او دې کور والا ته به خلکو د عطاریانو کور والا یا عطاریانو کور معززو دا د هغه خوله ده. ملا صاحب چې وایي چې ما غوندې دی هغه ته وایي وړي کې ستا څه حل وي څوک په منظر سره خوا کې ودرېږي که نه وجود کې خمان هم لږ غټي که نه نو هغه چېرته بیا داسې معزز رحمت للعالمین هر بابت کې خصوصیت لري. هر بابت هر شک د ده د کردار زندګۍ د وجود چې راواخلی. بی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به دی مبارک کور کې خلا ته تله کور کې موږ وایي باتروم جوړ کړی وو وی چې دی به لاړه چې راووته وایي زه به زر لاړمه چې زه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا چې بهر ته ځي دا څه شی وي زه یې لږ وګورم چې څه شته که نه. نو بی عایشه فرمایي وی چې کله به زه ورغلمه ما وجدت شیئا الا ریحا کریح المسک هلته په باتروم کې به هېڅ شی هم نه و صرف د مشکو غوندې یو ډېره خوږه خوشبویي به هلته لګېده. هغه چې وایي ما غوندې دی وایي ستا سالي که نه چې ورشي ورته یوه ګنټه پورې هم څوک بیا تلی شي دویم کس هغه ځای ته که نه شي تللی. معززو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه خلک چې دا خبرې کوي ما غوندې دی ما غوندې دی دا توتیان دي. توتی هم خبرې کله کوي توتی چورې خوري هغه هم وایي توتی چورې خوري. دا توتیان دي دی ته خارجیانو یهودیانو عیسویانو په خولو کې دا چولي. تاسو دا خبرې زه ورته وایي تر څو چې د خلکو ذهن د نبي اسلام د شان نه واوړي چې یو عادي سړی و بس صرف دین کې لږ خدمت موږ نه ډېر کړی و که نه بعضې څه وایي پکې بس موږ ولې یو سړی و خو لږ دغه موږ چې وایي دا د دین کم کار روان کړی دی نو وایي ده لږ موږ نه ډېر کړی و دا کار بس دقه فرق دی موږ سره نور څه فرق نه لري. نه امام الانبیا دی محبوب د رب العالمین دی او څوک داسې شته دی چې هغه جسدن معراج کړی وي هغه یوازې رسول الله مبارک دی چې د اسمان سفر یې یوازې کړی دی. ګورئ
یو پکې بل پیغمبر شته دی چې حضرت الیاس علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام. حضرت ادریس علیه السلام بارک ورفعناه مکانا علیا راضی دې کې یو تفسیر دا دی چې د یو فرشتي سره مرګرتیا نو فرشتي ته ورځ وویل چې ما باندې د کلم د اسمانونو چکر ونه والو. نو هغه وی چې موږ مامور یو د اسمان دروازو ته چې لاړ شو دلته موږ ته پیرداران ولاړي، موږ راځم په اجازو باندې او موږ چې زم اجازي تاسو څه بې اجازې کار نه دی چې زه تا بوځم. خو خیر ادریس علیه السلام ته ډېر سوال وکړ، ستا خو غټې غټې وزرې دي چې ته مې پکې پټ کا او دا سفر را چکر را باندې ووهه. نو بس هماغسې وکړه، فرشتې په دې وزرو کې پټ کړ او دې دربانچي نه یې تېر کړ. یو اسمان نه یې تېر کړ، دویم نه یې تېر کړ، دریم نه یې تېر کړ، څلورم اسمان ته چې دا فرشته ورسېده نو د بره اړخ سدرة المنتهی نه اسرائیل علیه السلام ډېر په تیزۍ راخوشېدی. نو ده سره چې کله دا فرشتې خپلو کې ملاویږي چې ملاو شوه وی ډېر ورخطا او په شتاب روانې وی ورخطایي مې په دې باندې ده چې رب کائنات مامور کړم چې په څلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام روح واخله. اوس زه حیران یم چې په ځمکه کې دی نو څلورم اسمان ته به دا څه سبب جوړېږي چې دا به راځي. هغه وزرې وڅنډلې وی راوړی مې دی درته دلته یې تېنه واخله. څلورم اسمان کې تېنه روح واخیسته، فرشتو پې جنازه وکړه، ورفعناه مکانا علیا. یو تفسیر دا دی الله فرمایي مونږ ډېر اوچت ځي ته دی پورته کړه. نو قبر یې اوس په څلورم اسمان کې دی دا ادریس علیه السلام. معززو نو یو دغه دی چې تر څلورم اسمانه جسدن تللی دی، د دې نه اخوا ته هېڅ څوک نشته دی چې جسدن به راتلی دی. دا یوازې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې په ویښه باندې جسدن یې دا رفتار کړی دی. باقي د خوب معراجونه ټولو انبیا علیهم السلام کړي دي. خوبونو کې به دوی دا سیر کوو. ډېرو اولیاو ته هم ثابت دي، هغې هم چې کوم دی په خوبونو کې سیر کړی وي یا روحي سیر ورته ثابت وي، خو جسدي سیر او جسدي دا سفر چې کړی نو دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړی. معززو دغه شان د نکاح په باب کې هغه هم خصوصیات لري. من جمله د خصوصیاتو د هغه نه ده چې تا ته د څلورو بیبیانو نه نورې زیاتې جایز نه دي. هغه مبارک ته د اختیار و چې څومره بیبیانې په نکاح کوي نو اخلي دي. من جمله د هغې خصوصیاتو نه دا دی چې ستا دوه درې بیبیانې ته به نمبر ږدي او د هغه په نمبر کې علما اختلاف لري. خو یو قول دا دی چې نبي علیه السلام باندې نمبر 9 د ده خوښه ده چې کومه بیبي ورته ګرانه و اجازت دي را پرېږدی کمرې ته یا ته ورځه او چې کومه نه بس مه پرېږده ځان. دا د هغه خصوصیتو. من جمله د خصوصیاتو نه دا و چې ته بغیر د مهر نه نکاح نشي کولی. که بغیر د مهر د نکاح وکړه نو د چمګاون بیبیانو مهر مثل چې سویه قشان به تا نه مخستلی کېږي. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا و چې هغه ځان تم بغیر د مهر نه نکاح کولی شوه، هغه بله بیبي هم بل چاته چې کوم دی بغیر د مهر نه په نکاح ورکولی شو. خلاصه و نچوړ دا چې هر انداز هر کردار د نبی علیه الصلاة والسلام څه خصوصیات لري. خو د دې ټولو سره او د دې صفاتو سره سره خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي په رښتیا دینه به انکار نه کوئ. عبدالله دی، بادشاه هم نه دی. ښه بادشاه ورته مه وایي، هغه ډېر په بادشاه ټکي نه خوشحالېږي. دا شهنشاه ورته دې باندې هم ډېر نه خوشحالېږي هغه. ځکه چې یو ځل ورته جبرائیل علیه السلام راغی، یو فرشته ورته راله او ورته وایي چې اله را لېږلي ما چې ته ملک نبی الله او که ته عبد نبی الله، یعنی ته د خدای تعالی نبی خو یې خو بادشاه یې. که باری تعالی فرمایي چې زما یو بنده او غلام یې ته څه شی یې؟ نو دی مبارک غلی شو، جبرائیل علیه السلام ته یې وکتل چې څه ووایم، خالق به په کومه ډېر خوشحالېږي چې اوس ته بادشاه یاد کم که عبد یاد کم؟ نو هغه ورته وایي چې عبد یاد که بادشاه مه وایه. مبارک ورته فرمایي اله رب ذوالجلال ته زما پیغام کې دا یوسه چې نبی علیه السلام فرمایي چې انا عبد نبی الله، زه ستا یو بنده یم، یو غلام یم، یو عاجز یم، بادشاه نه یم او نبی الله ستا نبی یم علیه السلام. نو چې کله دغه مبارک وفرمایل د دې نه بعد بیا تر مرګه پورې ده په ویښه باندې خپې ونه غځولې او په خوب کې به هم دی په داسې انداز باندې سملاسته چې کوشش به یې کوو چې خپې یې غونډې وي. وایي ځکه هغه غلام چې د خپل بادار په مخ کې خپې غځولې وي نو دا ډېر لټ غلام وي او زه خدای تعالی په خپل غلام او په عبد نیولی یم
زه د هغه مخکې خپې نه غځوم. مبارک دا عاجزي و بیا نو د دې ټولو صفاتو سره سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به انسانیت نه وباسئ. انسان دی، بشریت نه به نه وباسئ، بشر دی. آدم علیه السلام د اولاد نه به نه وباسئ، د هغه په اولاد کې دی. د دې ټولو صفاتو سره سره دا جلالین په حاشیه کې دا راخستې دي، جو تفسیر نه نقل کوي. وی که آدم علیه السلام ته پته وي چې زما په اولاد کې به د نبی علیه السلام غوندې خلک پیدا کېږي، وی ده خو یو دانه خوړلې ده، کېدای شي چې دا بوټی سره د جرړو خوړلی کېدای شي چې دا بوټی سره د جرړو خوړلی وی چې زر دا شخص پیدا شي پکې. او مفسرین لیکي چې آدم علیه السلام خو د جنت نه پرې راووته، قرباني خو یې ورکړه، لیکن چې راوته څوک یو دی او یو حوا بیبي وه که نه، او یو مار ورسره او یو څه څیزونه نور ورسره وو. دی د جنت نه راووته، او کله چې جنت ته دننه کېږي نو څومره لوی لښکر به ځان سره دننه کوي. قرباني خو یې ورکړه، جنت نه خو یوازې راووته که نه، خو واپس چې ځي جنت ځای د توالد تناسل نه و، او د غنم دانه بانه شوله بابا ته دغسې بانه جوړه شوه. جنت کې خو اولاد نه کېده که نه، دا نسل او دا سلسله خو خدای تعالی جوړوله، دا اسې اسباب جوړ شو دې خبرې دپاره. نچوړ او خلاصه د بیان زما دا ده چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم شان مبارک کې درنه هېڅ قسم ګستاخي بې ادبي ونه شي. که روح مبارک درنه چېرته خفه شو ګورې بیا به اعمال برباد شي. هغه خلک چې د نبي علیه اسلام د شان تنقیس کوي تعلق ورسره مه ساتئ، او خپل عقیده له سنت باندې ثابت اوسېږئ. وما علی الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب